د انور الله تعالی ډېر غټ پیدا کړی دی. وی د انور د دې ځمکې نه 13 کروڑ ګونه زیات غټ دی. بلکې یادو کتابونو لیکلي دي چې 13 کروڑ ګونه زیات د دې ځمکې نه غټ الله تعالی پیدا کړی دی. نو بیا د انور په دې اسمان کې څومره وړوکی ښکاري، نو بیا د اسمان څومره لوی غټ الله تعالی په پیدا کړي. بیا دویم اسمان د وړومبي اسمان په مقابله کې دومره غټ دی لکه په غرونو کې چې بال پروت دي. بیا دا دویم د دریم په مقابله کې او دریم د څلورم په مقابله کې او څلورم د پنځم او پنځم د شپږم او شپږم د اووم. بیا د الله عرش د دې ټولو نه زیات غټ، بیا د الله کرسي د دې ټولو نه زیاته غټه. نو دې ته انسان سوچ وکړي نو انسان خامخا د الله تعالی لوی د زړه ته بیا راځي او دی په دې خبره مجبوره کېږي چې الله تعالی یو ومني. د دایرې نه د دې هغه مدارونه مراد دي، په خپل خپل مدار کې هر یو څیز روان دی دا چکر کې د سیارات. نو د دې نه معلومه شوله چې اکثر فلسفیان د دې خلاف دي چې نور دا چکر نه لګي، یعنی دا په خپل مدار کې نه ګرځي، په ځای ولاړ دی. دې نه معلومه شوه نور چې کوم دی دا په خپل مدار کې ګرځي، څنګه چې سپوږمۍ ګرځي، څنګه چې دا نور سیارات ګرځي، تک شان دا نور په خپل مدار کې ګرځي او چکر لګي.